دا مخکې تیر شوي مینهګانو صاحبانو هغو خلکو ته کار کړی دی چې هغه ته کم ډېر نږدې او غریب عوام پکې پاتې شوی دی. نو موږ به انشاءالله اول دا هغه وي کوشش وي چې موږ د ګلې پخې ملګرو پروګرامونه دومره زیات دي، تسلسل دومره زیات دی چې هر چا ته رسیږو هم نه. او بهرحال دغه زمونږ یو خوږ ورور دی، زمونږ ملګری دی فرهاد صاحب، د دې علاقې دپاره د ټاون 6 دپاره د دغې فیملي الحمدلله ډېر زیات خدمات دي او نوموړی شخصیت دی او ډېر زیات خوشحال شو چې دغسې ځوانان خدمت ته راوځي. نو انشاءالله د علاقې په ترقۍ کې د علاقې په پرمختګ کې به انشاءالله ډېر زیات ښه کردار ادا کوي. ملګرو په د فرهاد صاحب په شخصیت باندې زه ډېر زیاتې خبرې کولی شم، خو چونکې موږ سره ټایم ډیوریشن ډېر زیات شارټ دی، پروګرامونه نور هم دي، د فرهاد صاحب هم ډېر زیات مصروفیات شته نن، ځکه چې نن 17 ډیټ دی، سبا لاست ډیټ دی. نو ظاهره خبره دا به لږ ډېر کمپینز هم کوي. فرهاد صاحب مونږ له د پیام خبر ټي وي نیوز له اقرار احمد له د ټایم ورکولو یو ژغر مننه غواړم، خو چې ډېر زیات سوال نه وکړم، خو چونکې ټایم شارټ دی نو یو دوه درې پوښتنې وینه لاندې وکړم. فرهاد صاحب ډېر خلک سیاست ته راوتي، ډېر زیات خلک سیاست کوي، څوک د مودو نه سیاست کوي، څوک اوس راووتل سیاست ته، چونکې تا سیاست مخکې هم دی اوس هم دی، خو لکه هغه جذبه راته ظاهره کړه چې ته په کوم د جذبې سره سیاست ته راوتی یې. اول خو زه ستاسو د خبر ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې د یو پلیټفارم یې ماته مهیا کړو یو څو خبرو دپاره چې ښې خبرې پکې وګو، د ووټونو د الیکشن هلې ځلې پکې بیان کو. سیاست د راوتو دپاره خو دا دی چې زما خدمت هم الحمدلله ډېر دي او په کور کلي کې په جمع جرګه کې په تحصیل کچارو کې زه په هر یو شي کې مخکې وم. نو دا کلي او دا عوامو ما ته د مشوره راکړه چې د سیاست ته راشه چې نور هم ښه خدمت وکړي او الحمدلله الله تعالی لاک شکر دی چې دا زه فاټا زم شوه او مونږ ته اوس د بلدیاتو یو پلیټفارم راکړو، ځکه چې د مونږ عوام د حکومت نه لږ ډېر لرې وو او د بلدیاتو نظام سره مونږ د حکومت سره لږ راجوګ شو چې څومره ترقیاتي کارونه دي انشاءالله اوس به کور ته رسي. او مخکې خو به د مینهګان صاحبانو یا ام پیګان صاحبانو هغو سره به هم دومره وخت نه و چې کور په کور او کلي په کلي باندې به هر څه ته رسېدل. نو اوس به د بلدیاتو الیکشن سره دومره وشي چې د کونسلران به په کلو کوڅو کې ډېر راجوړ شي د کلي په کلي باندې او هر کلي ته به د فایده ورسېږي. فرهاد صاحب ګراونډ ته څنګه دی؟ ګراونډ خو الحمدلله ټاون 6 خو ډېر ښه دی، ماته ټول خلک زما سره سپورټ کوي او وایي خو هر څوک چې زه ګټم، خو الحمدلله زه کانفیډنټ یم 100% چې دا ټول د ټاون 6 خلک زما سره ډېره مرسته کوي او سپورټ کوي. فرهاد صاحب لکه د نورو سیمو په شان په ټاون 6 کې هم د ګلو د چولو دغه شان د روډونو دغه شان د سکولونو هم مختلف قسمه مسالې شته دی. فرهاد صاحب انشاءالله چې ته کامیاب شي نو دغه چې کومې مسلې دي کومې چې تاسو سره تړلې شوي دي، ځکه چې صوبایي اسمبلۍ والا قانون سازۍ کار دی، تاسو کار دی علاقه کې ترقیاتي کارونه کول. نو انشاءالله ته به څه وایې چې په علاقه کې کوم انفراستراکچر دی او دغه ترقیاتي کارونه انشاءالله دا به وشي؟ انشاءالله الحمدلله که الله تعالی زه کامیاب کړم دا ټول کوو او ما ته معلومه ده بلکې ټول عوام ته معلوم ده چې دا غټې مسلې دي، روډونه هم خراب دي او ما په خپل کمپین کې هم چې زه وګرځېدم په د علاقو کې نو یوه چوله به پخه وه او درې څلور به کچه وې. دا مخکې تیر شوي مینهګانو صاحبانو هغو خلکو ته کار کړی دی چې هغه ته کم ډېر نږدې او غریب عوام پکې پاتې شوی دی. نو موږ به انشاءالله اول دا هغه وي کوشش وي چې موږ د ګلې پخې کړو، د هغو اوبو نکاسي جوړه کړو، سړکونه ورته صحیح کړو او تعلیمي معیار هم ډېر لاندې دی. انشاءالله موږ به هغې کې کوشش کوو چې دا تعلیمي نظام بحال کړو، صحیح کړو. فرهاد صاحب ستا د حجرې دروازې اکثر داسې وي چې د الیکشن نه بعد یا د حجرې هغه دروازې بند شي یا چې کمې کړې شوې وعدې وي هغه وعدې سر ته ونه رسېږي. ستا کړې شوې وعدې به سر ته ورسېږي او ستا دغه حجرې دروازې به همدغه شان د عام عوامو په کلو انشاءالله حجرې خو مطلب دی چې دا میلمه یار دوست یو ځای وي ټکانه وي. حجرې خو دا مطلب نه چې بس کور کې جوړه کړه او فیشن پکې
زما اجرا د الیکشن نه مخکې هم هر چاته کولاوه او انشاءالله بیا به هم کولاوي او موږ چې هر څومره کار خدمت دلته کوو انشاءالله که د الیکشن نه بعد که چېرته وګټله الله دې کي نو موږ به شپه ورځ د عوام خدمت کوو انشاءالله او زموږ دروازې به هم کولاوي ورته و هر څنګه سپورټ به یې کوو و انشاءالله زه امید لرم چې زما عوام د حلقه به زما بھرپور سپورټ کوي. فرهاد صاحب د پیغام په اړه خبر راشه ډېر زیات مصروفیات هم زیات دي او مصروف شخصیت هم یې کمپینز به هم کوي. خپل ټاون 6 عوامو ته څه پیغام ورکوي؟ زه خپل ټاون 6 عوامو ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې دا الیکشن پر امن وکړي او مهرباني دې وکړي چې ټول دروځي الیکشن ته چې هر یو کس خپل ووټ په ښه طریقه پول کی په کورونو کې د پاتې کیږي ما او پر امن دو کی جنگ جګړه دغه شینو نه د لاس واخلي. ډیره زیاته مننه ملګرو. دا فرهاد صاحب کوم چې نوجوان دی د ټاون 6 نه په آزاد حیثیت باندې د جنرال کونسلر لپاره الیکشن لړاوي ینګ دی یوت دی یو ډېر زیات پازیټیو امیج یې مخکې هم په علاقه کې پاتې شوی او مخکې هم غواړي چې همدغه شان د ښکلی او پازیټیو کردار په خپله علاقه کې پرېږدي. څنګه چې ده دغه خبره وکړله چې حجره زما د حجرې دروازې د حجره په میلمه باندې ښکلې لیدی شي او انشاءالله زه به په دې باندې خوشحالي محسوسوم کله چې زه الیکشن وګټم او د ما حجرو ته خلک راځي. دوی چې انشاءالله په کور کلي په ګاونډ کې کومې چې ستونزې دي مسلې دي لکه د کوڅو مسالې شولې دغه شان دي لښتي دي ډېر ځایونو کې کچه وي ګندګي ډېر جوړ وي په علاقه کې نور هم ډېر زیات مشکلات وي نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې زه هغه ټولې مسالې حل کم او د تاسو چې کوم د حقوق ته د هغو دپاره جنګ وکم. ملګرو دغه په 19 دسمبر باندې انشاءالله الیکشن پولینګ کیږي. دغه ملګري په ټاون 6 والا چې کوم مایدین دي د وخت زما دغه پروګرام ګوري د ته به زه وایم چې انشاءالله تاسو به په ټاون 6 کې د جنرال کونسلر لپاره دغه چې کوم ملګری دی په باري اکثریت او انشاءالله کامیابوو او ټول به راوځي څومره چې زموږ خویندې میندې څومره چې زموږ ملګري څومره هم چې زموږ مشران دي او د ما دغه اواز اوري ته به ووایي چې بالکل تاسو به مهر راخلی او په پیپر کې به صرف پکای ګورئ او پکې ته به مهر ورکوئ. ډېره زیاته مننه ملګرو. دا و زموږ سره فرهاد چې د شاه حوالې سره موږ پروګرام شیر